بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. دا سورة الواقعة دا او دا ترتیبی نزولی کی 46 نمبر سورت ده. سورة طه نه بعد نازل شوی ده او په قرآن کی یعنی ترتیبی مصحفی کی دا 56 نمبر سورت. د دې سورۃ د مخکینی سورۃ سره ربط او مناسبت په ډیرو طریقو باندې دی. یو پکې دا ده چې مخکې دا ذکر شو چې برکت الله تعالی نوم برکت والا دی. په کوم ځکهونو کې چې الله تعالی نوم یادېږي نو هغه ځکهونو کې برکات همي هغه د ژوند برکات دي، که سہولیات دي، که رزق دي، که هر لیول باندې دي. نو دغه مسله په سورۃ الرحمن کې ذکر شو، په سورۃ واقعه کې دغه مسلې تفصیل له او ورسره د نبی د شرک په برکات ته چې د الله تعالی د نوم نه د ذات نه بغیر بل څوک برکت راوستلو والا نشته. د دې سورۃ مرکزی عنوان چې کوم دی، مرکزی عنوان همدغه جمله راځي په سبح د الله تعالی تسبیح بیان او توحید د الله تعالی د مرکزی عنوان دی. او دغه شان د کې د قیامت اثبات د دې مرکزی عنوان دی. دا سورۃ تقریبا په دوه حصو کې تقسیم دی. یو حصہ د 58 نمبر آیت پورې ده. 58 نمبر آیت پورې جو دی د دې سورۃ کې کوم سبقونه د غی لنډه خلاصه ده د قیامت او احوال به ذکر شي. د 8 نمبر آیت پورې د قیامت احوال ذکر شي. دا غي نو وروسته به د قیامت کې چې کوم خلک راځوند کیږي د محشر ته راجمع کیږي د دې په درې قسمه ذکر شي. بیا دغه طریق قسمونو به ځان له تفصیلات ذکر شي او منځ کې به د مشرکانو د پاره زواجر او د مؤمنانو د پاره بشارتونه ذکر شي. الله تعالی فرمایي اذا وقعت الواقعه، هر کله چې واقع شي، واقع کیدونکې اساس چې قیامت دی. قیامت په نومونو کې یو واقعه ده او دغه واقعه په دی وجه باندې وایي د قیامت واقع کېدل بیخي یقیني دي، شک پکې نشته. دویم نمبر په قیامت کې به ډېر واقعات را برسره کیږي. نو واقعات په دې وجه وایي بده کې دنه ډېر زیات واقعات بیا شته چې کله قیامت را برسره شي. ليس لوقعتها كاذبه، نشته د واقع کېدل د قیامت د پاره انکار کول، یعنی قیامت د واقع کېدل نه بیا څوک انکار د سره کولی نشي. خافضه الرافعه، پورته کون کې وایي دا قیامت ډېر خلکو لره خافضه نخکته کون کې به ډېر خلکو لره، رافعه چتون کې به ډېر خلکو لره. د ډېر خلکو حیثیت په قیامت کې ښکته شي، ذلیل بشي او د ډېر خلکو حیثیت به اوچت شي د الله تعالی په نسبت. د دې خلاصه لنډه ده چې په دنیا کې د مسلمانان، کافران، فاسقان، منافقان ټول مشترک ژوند تیري، مخلوط ژوند تیري. نو بظاهر باندې د خاص فرق نه معلومیږي چې د مؤمن سه امتیازات دي، د منافق په کې بس باندې بیل دي، د کافر بس باندې بیل دي. یو شان لاسونه خپې لري، یو شان د ژوند اصول لري. نو په دنیا کې ظاهر د سی فرق ظاهريږي. البته په صفات او علامات او دلایل کې په مهنت کې نو البه معلومه لسی پاسانه نه کیږي. تاریخ به مطالعه کې، کردار به مطالعه کې، دغه د لپاره مخکې اصول ذکر شوی دي. لقد لبثت فيكم عمر، دغه نه معلومیږي چې کله کس معلومه دغه د ژوند ټول احوال په مطالعه کې ګوري وي چې دا خدای کې بد. لیکن قیامت چې کله راشي نو قیامت به ډېر خلک راواله جهنم ته به واچ ښکارا به ښکتش، ډېر خلک به جنت ته وريږي. نو ښکارا به ډېر خلک اوچت شي، حیثیت به برش. نو بالکل خلکو هغه حیثیت به بیخي ځان لشي واضح بشي. دا کار به قیامت کې شته دی. اذا رجت الارض رجه، هر کله چې وجه لقيږي ټول زمکه بجلا کېدل سره، ټول زمکه به وجه لقيږي او زبردست زلزلہ وکړي. سرت زلزال کې د هغه باز تیر شوی. وبست الجبال بس، او ریزه بشي غرونه پر ریزه کېدل سره. قیامت مخکې به یو لوی درنه زلزلہ کیږي او دغه زلزلې نوروز ته بیا د غرونه وال وزول شي، ریزه بشي پر ریزه کېدو سره. نو دا یو سوال جواب دی چې قیامت کې دونه غټه زلزلہ کیږي، دومره درنه زلزلہ به نو د زمکه باندې غټ غرونه ولاړلي او غرونه باندې قرآن وجدا اوتاد دي، میخونه دي. نو بیا بس څنګه زمکه جوړه کیږي؟ نو الله تعالی دا غي جواب وکړي چې وبست الجبال بس. قیامت دومره هیبت شي د غرونو ته ټینګېدې نشي، غرونه به ریزه شي.
فکانت هباء منبثا نو شی به د غرونه په شان د ګرد او غبار الوزولې شوی دا دومره لوی غرونه به ګرد او غبار شکل اختیار کې وابلوز وکنتم ازواجا ثلاثه نو شی به تاسو انسانانو درې ډلې انسانانو پیریانو تاسو به درې ډلو کې به تقسیم شي فاصحاب المیمنه خواندان د خیر اړخ خیلاس ما اصحاب المیمنه سړي خدي خواندان د خیلاس میمنه خیلاس خی اړخ ته ویل کیږي یا خدا د دې کسان تر خیلاس ولا زګه وجد عمل نامه په خیلاس باندې ملاويږي او یو ته په دې په اعتبار سره میمنه ویل کیږي اصحاب المیمنه چې دی په قیامت کې به محشر کې د حساب کتاب نو ورسته به خی طرف باندې بوتل شي او جهنميانو بغس طرف باندې بوتل شي نو دا کوئی چې خی طرف ته اشاره شو چې خی طرف والا کسان خیر دې ځکه کې سوال شته یا سوال دا دی محشر کې به خلق مخلوقات بدري وسو کې تقسیم شي یو د اصحاب المیمنه او بل د اصحاب المشأمه چې کوم کافران دي او بل بکه چې کوم دي هغه سابقین الاولین دي نو دې ځکه کې دا کوم چې السابقون والا خلق دي نو دغه خلق خدای عمل نام په خیلاس باندې ملويږي او دې ځکه او هغه اخزان له خلق دې ورزان له ډله ده دې ته عمل نام په خیلاس باندې ملويږي دا غي جواب دا چې کوم باس په دې کې ذکر شوی دی چې اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه د دین مراد هغه مسلمانان دي چې کوم عوام مسلمانان دي خواص نه دي مؤمنان دي خواص نه دي عوام دي یعنی دین د پاره سره قرباني او کردار اشته لیکن غټي کارنامې د سینې لري چې د نور خلکو نه پکې وړاندې راځي د سینې او ردوی هم د حیثیت د چې بس عمل نامو د بخیلاس ملاو شوی د ګنې نور کردار دومره قوي مضبوط نه دی نو بده وجه د دین تعبیر په میمانه سره وشي او چې کوم د نور خلک دي چې کوم د لوی مرتبه والا دي السابقون خواص دي د هغه نوري کارنامې هم شته نو بده وجه هغه د خیلاس ذکر ته ونه شو بلکې نوري کارنامې ذکر کیږي واصحاب المشأمه یو بل خوندان د غس لاس ما اصحاب المشأمه سبد دي خوندان د غس لاس مشأمه غس اړخ غس طرف او بد حال ټول د ویل کې درې معنی دي نو بیا بده چې اصحاب المشأمه دي خوندان د بد حالت سبد دي خوندان د بد حالت یا خوندان د غس اړخ سبد دي خوندان د غس اړخ ځکه جهنميان به غس طرف باندې بوتل شي او مشأمه غسلاس ته حمل کیږي چې په غسلاس بو عمل نامه ملاوش ادینه مراد کافران دي نو دوه ډلې شي والسابقون السابقون درې مډلا هغه وړاندې کېدونکو ته وړاندې کېدونکو په دنیا کې نیکو اعمال وتا السابقون دی وړاندې کېږي جنت تر ټولو نه وړاندې ناولنه سابقون د نیکو اعمال سره تعلق شو دنیوي صفات سره او دیم سابقون د وړاندې کېږي جنت تر ټولو خلکو نه وړاندې سابقون په تفسیر کې سابقون سوق دي مراد دي چا دا ویل دي چې دینه مراد د مخکینی امتونو پیغمبران او د هغوی خاص شاګردان د پیغمبران دي مراد او دغه شان د دې امت او نبی عليه السلام په خپل دغه صحابه کرام په کې مراد شو څوک وایي دغه بل قول پکې دا د سابقون هغه خلکو ته ویل کېږي د حدیث په بنیاد باندې چې دې ته کله نیک د نیک خبرو دعوت ته ورګي پوري قبول کې چې ټیک صحیح ده کله د حق وینا او د مخ دراشي نو دې پوري قبل چې بس ټیک ته صحیح ده انکار نه او دریم قول پکې دا دی چې دغه خلک چې مراد دي چې جمع منځونو کې رټول اول جمعه ځان راورسي ټول اول په ورنه سپکینی د سابقون دا درې اقوال پکې مشهور دي نه علاوه پکې اقوال نور مشته امام ابن کثیر رحمه الله دا ټول را جمع کړي دي وای دا ټول اقوال په خپل ځماني بيخي صحیح دي په دې کې تضاد د سرشته دي لړنه خلاصې دار سابقون هغه چته ویل کېږي چې نیکو اعمالو کې د ټول خلکو نمخ وړاندې کېږي چې کوم ځای کې د قران او شریعت خبره راځي اول ته دی ولړ دی قبلای منی او چې کوم ځای کې د د کفر او د بيدینۍ مخالفت ته مقابله ده هم د مقابله ته اول ولړ دی مخنس د سابقون اولئک المقربون دا کسان ډیر نږدې دي الله ته دوی حیثیت الله ته نږدې دي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وي ثلة من الاولین د دې درې مډالي لوی ډاله به د اولنو خلکو نه هغه خلک چې نیکو اعمالو ته همیشه وړاندې کیږي جنت ته وړاندې زی د دې خلکو لوی جماعت د اولنو نه دي کوم اولنو نه دي
نو د حدیثونو د معلومی کم چې مستند روایت چې د اولونو مراد د مخکینی امتونو ته مراد نو معنی د څه ولا چې دغه خاص جنتیان دغه جنتیانو خواص د جنتیانو چې کم دي چې لوی مرتبه والا دي اول به جنت ته داخليږي لوی حیثیت دي نو دا خلق د اوازيات په کې د اولونو امتونو نه دي اولونو امتونو نه د آدم علی السلام نه راواله د حضرت عیسی علی السلام پورې څومره امتونه تر شوي دي نو یو لوی جماعت به دغه نه راجم شي او لوی جماعت پر دغه نه ذکر راجم کیږي چې تقریبا 1,24,000 خوشخ به پیغمبران دي او د هر پیغمبر خپل شاګردان راواخل چې څومره به شاګردانی یقینا چې غټه دات جوړي او بیا د نبی علیہ السلام نه بعد خپل پیغمبر شته نه نبی علیہ السلام په خپل همدغه یو پیغمبر دی نو ښکارا خبر دی د خواص تعداد به د مخکینی امتونو نه راجم کیږي زیات او قلیل من الاخرین او کم به د وستنی امت نه نبی علیہ السلام د امت نه به کم راځي ځکه به دې کې نیکان خواص قوم ډیر زیات دي لیکن دغه دومره زیات امتونه چې راجم کینو دغه ټول په مقابله کې خدای امت خامخا کم شماريږي بیا د دې خواص چې کم دي نو کم شماريږي اگر چې د فاسقان فاجران عوام خلک ډیر زیات به راجم کې دي شي لیکن خواص د امت د کمی او خواص د نور امتونو چې راجم کې هغه مجموعي لحاظ باندې هغه ډیر جمع کې ډېرته جوړيږي دا روایت چې کوم د زیات مستند دی تفسیر مال قرآن حمدی قول ترجیح ور کړی دا او د احادیث په تایید کې دا قول پیش کړی دی د صحیح قول اگر چې دې کې نور خبري همشت نور اقوال پکشتا چې سلت من الاولین د امت صحابه کرام ته مراد دي وقلیل من الاخرین د امت ورستنی امتونه ته مراد دي کوم صحابه کرام نقش قدم باندې روان دي هغه ته مراد دي او بیا د دې باندې امام ابن کثیر رحمه الله ډېر زیات تفسیری بحث کړی دی اولنې قول ترجیح ور کړی دی چې دا قول اولنې قول صحیح دی او بیا د امت ډېر زیات فضایل هم ذکر کړی دي وقلیل من الاخرین او کم بيد د ورستنی امت نه علی سرور دی په تختونو باندې ناست موضونتین چې هغه بڼلې شوی بيد سرو زرو تارونو نه سرو زرو تارونو باندې دغه کټونه بڼلې شوی متکئین دی بنا تکیاګان لګولي علیها بدا کټونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ کې ناستلو کې سو خبره ته اشاره ده چې د دې خلکو حیثیت په ټول یو شان دي کته پورته پکې نه مخامخ به بل ته ناس دسی باندې جزنی غاډي وحدی والا خلک دی بره ناستي کته وحدی والا بلګ لاندې ناستي اولاس یو بل ته مخامخ کې دي چې دوه والا د غړو سره مخامخ کې دي نشي د خبرې بګی نشته دویم نمبر متقابلین کې دې خبره ته اشاره ده چې د خلکو په بدلونو کې یو بل سره انتهایی محبت زکه د ژوند ذایقه چې خرابې کړه او نفرت او کینې خرابې د خلکو به کینې نه زکه کینګر خلک یو بل ته مخامخ نشي کې ناس دی یو بل نه برداشت کوي ثقالت به راځي او چې کوم خلک د کینو نه ډکه په خوا باندې تورشي او رسول کوونه کې جامع مامي پیزار دي برابر کړي نو قص تندې راتریو کې په بد حال باندې شي نو دغه طریقه باندې بس راځي ته مخامخ سن کینی بیا هغه ستا هیڅ برداشت کولی نشي مخامخ کې ناستره کوم ځګین نشي نو ماره په قران ذکر کړی دي چې متقابلین نه پته لګي چې دې خلکو با فزرونو کې یو بل ته مکمل مینا محبت نه بډکی کرک او نفرت په کې د سره نه ځکه چې کوم ځګین د کرک او نفرت داخل شي نو اته کې اس شی به هم د ژوند خوانه ذایقه راځي تولې نشي که هر قسم سہولیات چې کرک او نفرت د ټول خرابوي د دې مثال د وور د کینسري نو دا به یو بل د مخامخ ناس د مين محبت ژوند متیاري د لوی نعمت یتوب علیهم ګرځي را ګرځي و بدوی باندې ولدان الکان مخلدون چې همیشه بالکانی د دوی د خدمت د لپاره به دغه د جنت کې الکانی او دغه مستقل الکانی به دوی باندې ځوان سړی کېدل ځوانېدل بوډاتوب د فکر ناراضي است مستقل بالکانی دا الکان بسو کې د کنز کې نه پیدا کیږي نو بده کې د مفسرین اقوال یو قول دا د کافرانو نابالغ ماشومان بچی چې کوم پات شوی کو پرې نه کړي نو دغه به الکانو په شکل کې جنتیانو خدمت کې جنت کې بدن وسیږي سو کوئی دی کې د مؤمنانو بچي چې کوم ماشومانو پات شوی واړه هغه به هم شامل دي او یو قول پکې دا چې دا یو د مخلوق د الله تعالی د جنتیانو خدمت لپاره پیدا کړی دی نو کې دې شي کې دا د دنیوي ماشومان نه علاوه چې بل څه کې د سیم امکان هم لري یا د سیم کې دې چې دغه د کافرانو د مسلمانانو ماشومانو بچو سره دامي او سره نور مخلوق هم یو ځای شوی هغه نه دی په شکل کې دام سمون خوري دا به ګرځي راګرځي جنتیان خواته به راځي خدمت لپاره باکواب بغلاسون سره ګلاسون به ور سره و اباريق کوزي یجیکونا وکاس من معين او جامونه د هغه شراب او چې جاری شراب رواني بېږي د شراب نو جاری شراب د صفای او چې ته جوړې نه چوړې نه کې بس نه کچرا پکې مدار د جنت کې شراب یو جدا حیثیت ته لا يصدعون عنها چې بسر باندې بدل ناراضي دغه د وجنه
ولا ينزفون او نه بر دینه الټي ورز او بصری ذکر کړی دی چې دنیاوی شرابو کې درې نقصانات سړی کړه اوس کې یو نقصان به دای سړی له الټي ورولي دویم بساري دړي دریم ګډي وړي وي څلورم ولا په دغه ټیم کې پوري امتیاز راځي درز دنیاوی شرابونو کار نقصانات جنتی شرابونو کې دغه مسالې یو هم نشته نو بده کې دوه راغستري دي چې سر دړ وبکې نه او الټي بنور ولي او باقي چې کوم دوه دغه ذکر کې نشته خو دغه وبکې هم نه وفاكهه او میوه به مما حق يتخيرون چې داخله کې خوخي جنتیان چې کوم قسم میوه غواړي هم دغه ورته ملاوي نو بغي کې سوالات بیا د نشه کولای چې کېله به خوخي کنه وي کبله به خوخي کنه وي نه چې بس کوم دي جنتی غواړي به ملاوي ولحم طير او وخت مرغان وي مما يشتهون هغه مرغان چې دوی غواړي کوم مرغان وخت چې خوخي هم هغه به مخه حاضرش وحور عين او حوري بيد غاټو سترګو والا جنتی حوري بي كامثال اللؤلؤ المكنون پشان د هغه مرغلرو چې پټي خودلې شي بخبل پردو کې کوم مرغلر چې خپل پرده کې د نه پټه پرده کې بيخي صفای اج کوم پرده نه بار شوی نه من کې د جوړه لګېدلی نو دا به حسن او خایس کې د سې چې تبه مرغلر ده خو مرغلر هغه چې کوم خپل پرده کې پټه جوړه به سره لګېدلی نه دا د عقیده حسن بیان د دومره خسته وي جزاء بما كانوا يعملون دا بدلر د هغه څه چې دوی کړی دي په دنیا کې کوم نیک اعمال کړي د هغه بدلر